रब कायनात टोल इंसानान د یو مقصد او غرض په بنیاد باندې پیدا کړی دی او دغه مقصد عبادت دی او بندگی دا. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب العالمین مرگ پیدا کړی دی، زندگی پیدا کړی دا او دې دپاره لیبلوکم چې موږ وګورو ایکم پتاسو کې څوک دی احسن عملا چې خپل عمل ښایسته کوي. موږ وګورو چې څوک د شپې تهجد کوي او څوک د شپې د ناچګانو په مجلسونو کې مصروفه دی. منګو ګورو چې څوک رښتیا وایي او څوک دروغ وایي. منګو ګورو چې کم قاتل دی، کم مقتول دی، کم ظالم دی، کم مظلوم دی. ایکم احسن عملا. ستا د ایمان معیار به ستا د اعمالو حسنی، ستا د ایمان معیار به ستا د معاشرتی زندګۍ د اخلاق حسنی. کته منځ کې او تا سره اخلاق نشتا، ته روجیم نیسی او تا سره د تقوا معیار نشتا، ته حج او زکاتم ورکې او د رب پہچان نکېږي او ایمان دومره ضعف ته رسېدلی دی چې تا د برایۍ نه منع کوي، نو پوه شه چې زما په دې اعمالو کې کمزوري ده. دا کمزوری به ختمول غواړي. ته په لار روان یې او ستا په ګاډي کې څه فرق راغی نو ته به ډارې کې یو ډډې ته ودرېږې، وبه ګورې چې زما په دې ګاډي کې څه مسله ده. که په خپله پې پوهېږې خو ټیک ده، او که نه پوهېږې نو چېرته مستري به راولې چې ګاډی راته اچانک داسې بند شو یا داسې مسله پکې پېښه شوه، ته راشه دا ګاډی وګوره چې دې کې څه مسله ده. چې د دنیا یو کمزور سفر هغې کې معمولی مسله راشي او هغه سفر سر ته نه رسیږي، نو هغه سفر چې نه ختمیدونکی سفر دی د آخرت سفر، د هغې سفر باره کې تا اوسه پورې سوچ هم نه دی کړی. اذان وشو ته جومات ته نه یې تلی، رب آواز وکړو ته جومات له نه تلې. تا سره دومره عظیم الشان قرآن دی، د رب کلام دی، او بیا هم ته د غیرو نه متاثره یې. تا سره داسې محبوب پیغمبر، داغه زندگی، داغه دردونه، داغه اخلاق، داغه وضع قطع، داغه د اخلاق و انتها موجود ده، بیا هم ته د غیرو نه متاثره یې. بیا هم زمونږ په ودونو کې د ګانو بجانو پروګرامونه دي، بیا هم زمونږ زنانه راجمع دي او ګانې بجانې اوري، او د مسلمانانو کور دی او د مسلمانانو په دې کور کې دننه دې خبرې ته لږ په غور باندې سوچ وکړئ. د مسلمانانو په کور کې دننه اے قرآن هم پروت دی، د حدیثو کتاب هم پروت دی، په دې کور کې مسلمانان اوسیږي، هغوی دا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او په دغه مسلمانانو باندې الله خوشحالي راوستې ده. اوس دې مسلمانانو نه رب خوشحالي غواړي، نو څنګه یې ته غواړي؟ پوهېږې په خبره؟ هغوی راجمع دي او خپل الله خفه کوي. څومره د افسوس خبره ده، دا بې وفایي موږ ته چا ښودلې ده؟ سبا مرګ دی. دا بې وفایي او سرکشي موږ ته چا ښودلې ده؟ سبا د قبر ژوند دی. زه به څه کومه؟
دا بے حسی او بے حیائی او غفلت منگ تا چا خودلے دے سبا روز محشر سر مخیم سبا میزان سر مخیم سبا پولیسرات سر مخیم سبا آغ سخت مراحل سر مخیم کنا دا اللہ پذات میں دے قسمی قرآن چی پا کم انداز باندے مرگ بیان کڑے دے معلومی کی دا سی زپلا نیم پویا شوے قرآن چی پا کم انداز باندے روز محشر بیان کڑے قرآن چی پا کم انداز باندے میزان بیان کڑے اے پولیسرات بیان کڑے دے کنا زن نیم پویا چی زبا سکوما زنیم پویا پا دی خبر باندے زکا خدا سی دو غرور ٹٹو تا خطل ہے ما نشد ارسڑے ڈاکٹر مریض لا اپریشن کئی کنا نو اول ورلا نشور کی نو چی نشور لور کی نو دا بدن ورلا غس کی او چی کل دا اپریشن ختم شی کنا او دا مریض کور تراوڑی نو که خیالم کڑی نو اغا زخمون خود دا تازه او اغا نشه دا دن لارشی او چی کل تی نشه لارشی کنا الکوی بیگا پی دیر زیاد سخت و نشت تلیوا او اغا زخمون خوگیدل دیر زیاد پا تکلیف کیو اس دا دنیا دا غرور نشدا او چکل دا نشتان لارا کنا نو دا خورو پا بالخ با دی سر پروتی او بر بدر باندے لوی لوی تیگی پرتی او دا خورو سلے بدر باندے ولاڑی پا مزار میں دا سے چپ ولی تیرے گے توری خوری خو آواز کولی نشی اس میں دا قبر خواتا مکینا پا خلاب نشم زدر ندمر لری لاڑم چراب نشم خبر ختم منگ نسنگ ہی رشیدہ خبرہ چیزو با مڑکے گم کل نفس ذائقت الموت منگ نسنگ ہی رشیدہ خبرہ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون دا خو قرآن دیکھنا دا خو رب وئی دا خو آغا رب کائنات وئی خبر ختم یو رز بے استادا زن تڑلی خبر ختم یو رز بستا کٹ استادا بنگلی دو منز نو چت چی خبر ختم دی دنیا پسی دمرا منڈی موحدہ پاتے دا کل من علیہا فان رب ویدہ پاتے دا قرآن ویدہ پاتے دا تا تستا دین و اسلام ویدہ پاتے دا دا پاتے دا دا خو سٹیج دے دا خو عارضی جوان دے زوانی مختصر مشری مختصر ہر یو سیز ٹیمپریری دے مختصر دے عارضی دے دے سر دوم رمینا مکوا چی بیدر تا پتلو کی تکلیفی زخو چی بدے معاشرہ نظر واچو دا سی معلومی کی چی دا یقین بالکل ختم شوے دے چی ملک الموت سر ملاقات بموی اور قبر دیر گران شے دے او قبر دے انسان دا کردار ترجمانی کئی قبر دا انسان دا اعمال ترجمانی کئی پلارا باندی او ٹرک روانو دا غنم و بوجی پاکی پرتی وی یو بوجی تی پریواتا او ٹرک والا تا پتا ہونے لگی دا دا سی تیر شو نو چه کل دا سی تیر شو او اگا بوجی کل پا دی ازمکا باندی پریواتا ناگا بوجی وش لیدل او اگا غنم پا دی ازمکا باندی خوارش چکل غنم پزمک خوارشو نو مرغی رالی دانے تی اوچا تکڑا کنتر راغلا دانے تی اوچا تکڑا کارغ پکی راغے دانے تی اوچا تکڑا زانی موڑ کو بس لار سمرغی لگیا دی دانی اوچا تی خوری پدے کی او سڑے پدے لارا تیرے دو انسان اگر چدا سو قتل چدا خود غنم و بوری دو پلارا کے پرتا دا کنا زر ورطا صادر خور کو سیب و مرغی تی
وشړلې او هغه ټول غنمې په هغه څادر کې واچول او په شای راواړول او روان شو. اوس د مرغۍ دا یقین جوړ دی چې اوس مې وخوړله نو سبا یې بیا الله راکوي، خو زما اوسه پورې دا یقین نه دی جوړ چې سبا به یې راکي او که را به یې نه کي. ځکه خو خپل ګاونډي له په کاسه کې تلکاري نشم ورکولی، په ما به کمه شي. هغه له یو ګرمه ډوډۍ نشم ورکولی، په ما به کمه شي. د هغه اوښکې نشم وچولی، هغه له یو جوړه جامې الان کې زما 110 جوړې دي. د هغه جامې دومره سولیدلې دي چې بدن یې پکې ښکاري. د هغه ماشوم بچي داسې پیزار پخبو کړي چې سولیدلې دي. د هغه بوټان دومره سولیدلې دي چې سوري شوي دي او ګوتې پکې راوتې دي. زما 100 جوړې بوټان دي اسې پراته دي، بعضې پیزارونه په ما تنګم دي، مطلب زما د استعمالم نه دي، خو دومره د بخل انتها ته رسېدلی یم چې دغه پیزار زه دې ګاونډي ته نشم ورکولی، دا جامې نشم ورکولی، دا توده ډوډۍ نشم ورکولی. ویریږه په هغه ټیم باندې چې په کومه ورځ ستا د کور نه دومره غوندې ډوډۍ د الله په نامه ونه وتله. ویریږه چې زما په دسترخوان دا الله والا ولې نه کیني، زما په دسترخوان باندې دی خو خلکو خوراک ولې ونه کو. ویریږه په دې خبره باندې ویرزقها من حیث لا یحتسب، چې رب پیدا کړی دی مړه په سوچ او ګمان کې به دې نه رزق به درکوي، چې هغه مرغانو لی ورکوي، چینجیلے دا کانی پدریو پردو کے دنن ورکی کنا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، دم میں تیرا برو سجدہ تیرا کروں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا. تا تاسو پتا دا زمن داسې رب دی د ځمکې او د اسمانونو د خزانو مالک دی، زمن داسې رب دی د دې ټول کائنات خالق دی، مالک دی، رازق دی، مؤمن او مهیمن دی، عزیز او جبار دی. هغه چا محتاج دی او چا نه پوښتنه کوي چې دلې ورکم که ورې نه کم. دا خو د دنیا خلق دی. زما د کور نه وځه، دا ځل درته کرۍ سیوا کومه ګوره، که کرۍ دې سیوا را نه کړه نو بل ګورې تیار ناست دی او تا نه سیوا راکوي، خپل کار کوه. دا د دنیا د خلکو مزاج دی. رب داسې نه دی تا سره د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي، نه غواړي چې ته د چا در ته ودرېږې. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اگر رب وی ما تا ته عزت در کړی او ما ته ښکلی پیدا کړی. ولقد کرمنا بنی آدم، او ما تاسو ته عزت در کړی دی. زه تاسو د چا در ته ودروله نه غواړم. نفسی نفسی ماحول دی سیوا، ځان له وخوره، ځان له وګټه، ځان له ښایسته جامې، ځان له ښکلي پیزار، زما د بچو ښکلي جامې، زما ښه ښایسته بنګله، ښه ښکلی کور، ښه ښکلی ډبل بیډ، هغې کې مکمل د آرام سکون آرائش سیزونه. اپنے لیے جیتے ہو اوروں کے لیے جینا سیکھ، پھولوں پہ چلنے والے ذرا کانٹوں پہ چلنا سیکھ. بنګ سره بل ورځ یو سړی میلاو شو، ډېر زیات غمجن و، پریشان و. ما یې ولې دومره پریشانه یې غمجن یې؟ ما ته مولانا صاحب دومره تنګ شوی یم که نه چې بېګا مې د شپې خپل الله ته وژړل چې الله که دا مال او دولت زما په نصیب کې وي خو رای کا، او که په نصیب کې مې نه وي که نه نو ربه داسې می بیمار کا، داسې چې اسپتال ته می ویسی
او اسپیټال کې د مرګ نه مخکې زه د ډاکټرانو ته یو خبره کوم چې ټول راشي دا اوس دې ما ته خپل درد بیانوي یعنی د ده په دې خبرو کې څه شکوي دي څه خفګان دی د غربت سپېړو والی دی الله داسې مې بیمار کا چې دا ډاکټران راشي او زما اخیری ټیم یو زه دې ډاکټرانو ته ویم چې دا سترګې رانه وباسئ دا خرڅې کوي ګردې رانه وباسئ دا خرڅې کوي دا زړه رانه وباسئ دا خرڅ کوي او دغه ټولې روپۍ راجمع کوي او زما په دې رشته دارو تقسیم کوي زما دې رونو له ورکوي زما دې مور او پلار له ورکوي زما دې ټولو رشته دارو له ورکوي ووایې ورته چې د مړ کېدو نه مخکې هغه دا خبره کړې وه ځکه چې عزت خو په پیسه کې دی که نه د زمانو سپینګیری دي 5 وخته دې مونځ هم کوي تهجد دې هم کوي تسبیح دې هم په لاس کې که نه خو فیصله خو موږ په هغه فاسق فاجر کو مالداره سړی چې کنزل کوي وایي یاره خان وایي لږ آزاد طبیعته دی وایي او غریب چې کنزل کوي وایي داسې د نسړي بچی دی وایي ګډې وډې وایي دا فرق خو په هغه دور کې و چې محمد رسول الله دنیا ته تشریف نه دی راوړی یو قوم به په بل قوم باندې ځان غټ حسابولو غټ قوم والا به د لاندې قوم والا سره ډوډۍ نه خوړله په یو دسترخوان د کونډې ښځې څه حیثیت نه و چې کونډه به شوه یو بنده کوټه کې به یې بنده کړې وه ولته به یې چغې والې لیونۍ به شوه لورګانې به یې راونیولې او د مور د غېږې نه به یې را جدا کړې او ژوندۍ به یې ښخې کړل یو به خپې وغځولې وایي که چا زما دا خپې راټولې کړې که نه داسې څوک شته چې زما دا خپې راټولې کړي یو به راغی په توره به یې تېوول بیا به په کلونو جګړې وې څاروي به یې د بل څاروي نه اوښ به یې د هغه د اوښ نه بره اوبه وڅښلې جګړې به وې وایي د یو بل په ککرو کې به یې اوبه څښلې دومره حد ته دا وایي بغاوت جهالت رسیدلی و زه چې کله دلته کینم د دې خپلې معاشرې داسې تماشه کومه بازار ته ځم هغه جهالت په نظر راځي په خپل ګاونډ کې نظر اچوم هغه جهالت په نظر راځي په معمولی خبره باندې جګړه یو نوجوان مې پرون وکتو یو مشر سپینګیري ته ګریوان ته لاس اچولی هغه مشر سپینګیري ته هغه کنزل کول چې زه تاسو ته نشم ویلی ای نوجوانه بچیه ستا تربیت چا کړی دی تا ته خپل مور او پلار د دې سپینو ډکو قدر نه دی ښودلی تا ته ادب نه دی ښودلی تا ته احترام نه دی ښودلی په بازار کې اخلاق په نظر نه راځي اخلاق په نظر نه راځي معاشره کې ګاونډي سره اخلاق نرمي د هغه په دک درد کې شریکېدل په نظر نه راځي موږ سره څه دي न जा मस्जिद न कर सजदे वज़ू के तोड़ दे कूज़े शराब इश्क पीता जा यही तेरी इबादत है जब दिल में खुदा नहीं तो सजदे में किसकी तलाश है तो चिपदे सजदा बांधे सर के दे कनो तो सुबहान रब्बियल आला नो तो महसूस है द सुबहान रब्बियल आला सूक दे जब मैं सर्ब सजूद हुआ तो ज़मीन से आने लगी सदा तेरा दिल तो है सनम तुझे क्या मिलेगा नमाज में तमुन्स कमा जिंदगी गवाड़ी इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर मुंजम को मौ अलतद गानो बजानो प मजलिस के नास्ते मा मुंजम को मौ जब में गीबत के इंतहा त रसीदले दा मुंजम को मौ चुगलयम को मा मुंजम को मा औ द्वम जंगो मा मुंजम को मा
او په لاس کې مې د روپو ګېډیم نیولی دی او په بې حیایي شیندم که نه تا له حیا نه درځي د دې خپل لمونځ نه تقریر پرېږده بیان پرېږده ما پرېږده د جمعې په ورځ جومات ته لاړم مولانا صاحب دا خبره کوله پرېږده دومره سوچ وکړه ته چې په دې مانځه ودرېږې ورته وایې الله اکبر او بیا ته وایې سبحانک اللهم وبحمدک د دې څه مطلب بیا وایې الحمدلله رب العالمین نو د دې څه مطلب بیا وایې سبحان ربی العظیم او سر دې ټیټ کړی دی او بیا وایې سبحان ربی العظیم د دې څه مطلب دی دا ته څوک یادې دا سوچ دې کړی دی بیا چې ته کله ودرېږې نو ته وایې سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد او بیا چې په دې سجده باندې سر کېدې نو څه وایې او بیا چې داسې په قاعده باندې کېنې نو ته څه وایې التحیات لله والصلوات د دې څه مطلب د شپې چې کله موږ مونځ کوو که نه نو 3 رکعاته وتر کوو او په دې وترو کې په دې اخري رکعت کې موږ څه وایو اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق هذه څه مطلب دی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر من توئی کنا منز دا عاشق و معشوق پا خپل منز کی مکالمه دا خبری دی منز اللہ سر دا خپلی مینی اظہار دے منز خو اللہ سر خبری دی رب سر دی خبری موکڑی بیام دا سی پا گڑو وڑو سر یو سړی چانه غلا وکړه او هغه ورپسې منډې والې کنه نو هغه سړی په جومات ننوتو په مانځه ودرېد چې راغی نو وایي داسې ورته په دې تشو لاس کېښودو وایي سوچ کې لاړ وایي دام کې او دام کې منځم کې او ګاونډیانو کره واده دی او هغوی دوپړی راوستي دي هغې کې هم ناست دی بله ورځ یو ناستو ما ته دې ملګرو ویډیو راولېږله ګانو بچانو په مجلس کې ناست دی او تسبیح اړی لګیا دی نو ما وی حاجي صاحب چېرته ټي وي ته ناست و که نه پخوا به ټي وي و نو چا ورته وی حاجي صاحب ته ټي وي ته ناست وی زه ورته د نفرت په نظر ګورم څه چل را باندې شوی دی ضمیر هم مړ شوی دی پاک پی دی یو دړی او په هغه پاکو پیو کې یو پیالی متیازې ور واچوه نو دا پی پاک شو که ناپاک شو د اعمالو حسن ختمی کی لگیا دے کور نہ در رحمت پرشتے اللہ روانی دی لگیا دی رزق نہ برکت چت شو لگیا دے ستا پا اولاد باندے ستا پا نسلونو باندے دا دی بے حیائی دا دی فاشی سا اثرات دی تا تا پتا دا کمی گانے بجانے چنن ستا پا کور کی غگی کی تا تا پتا دا دا آغا گانو ترجمانی خوکتال شرم ندر سی
دا شاعران او سنگران په دغه غانو کې سوي د پردی خور ولور اندامونه یادې او کنه ستا حیا چرته لاړه ستا غیرت چرته لاړو سیبا ستا پیغله لور ناسته ده ستا ښځه ناسته ده ستا مور ناسته ده تا ورته د انډیا غانه لګولې ده بیا وې کور کې پریشانی دي روزګار می ټپ ولاړ دی شکر وباسئ چې تیږې در باندې نه راوړی دا د زنا بازارونه به رب نه ګوري څه زه تاسو ته مخې ته ناست یم تاسو ما ته ګورئ که نه بار چې کوم خلک ناست دي هغوی ته نه ښکارم تاسو دننه په دې حال کې چې څومره ناست یې که نه ماشاءالله تاسو ما ته ګورئ که نه زه څومره په ادب ناست یم ما له حیا راځي ځکه تاسو راته ګورئ نو دا سوچ به کله پیدا شي چې موږ ته الله ګوري دا ځمکه الله ته سوال کوي الله دا خو اعلانیه ګناه ده الله انفرادي ګناه ټیک ده چې ځان له یو سړی کوي نو دی ګناهګار دی که نه نو ربا دوی خو دومره جرت وکړو چې اجتماعي ګناه کوي لګیا دي الله دوی خو په مخ د ځمکه ستا خلاف بغاوت کوي لګیا دي الله دوی خو تا خفه کوي ستا د دین او اسلام خلاف ستا د پیغمبر خلاف بغاوت کوي لګیا دي الله ته څومره مهربانه بادشاہ بیا هم ورته صبر کې الله ته خو خنزیران جوړولی شي ته خو شادوګان جوړولی شي ته خو اجتماعي عذابونه راوستی شي که نه ربا د دوی د دې بې حیایۍ نه د دې فحاشۍ نه د دې عریانۍ نه ما ته ډېر تکلیف دی الله ماله اجازت راکړه چې ځان ته راکاږم هغه مهربانه بادشاہ بیا هم صبر کوي څومره بے وفا یو منگا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام به بغیر د میلمانه ډوډۍ نه خوړله یو ورځ میلمانه و د ډوډۍ ټیم نو دی مهمان نواز ډېر نو بار په دې لار کې ولاړو چې داسې څوکي چې ما سره کیني او ما سره ډوډۍ وخوري نو دی بار ولاړ دی یو سړی را روانو بس د لاس نه یې ونیو وایي راشه ما سره ډوډۍ وخوره هغه هم وږی او ډېر خوشحاله شو ځان سره یې ډوډۍ ته کېناو د چې کله ډوډۍ داسې شروع کولو نو ابراهیم علیه السلام ورته ویل وایي زما د رب نامه خو واخله که نه نو ده ورته وایي زه خو ستا رب نه منم نو نامه یې ولې واخلم که ته په ما باندې په دې ډوډۍ خوري چې زما د رب نامه به واخلې بس نالم هغه ورته وی چې زما د رب نامه نه اخلې که نه بس اوچت شه ډوډۍ نه یې اوچت رب العالمین په خپل پیغمبر باندې وحی راولېږله او یا اتیا کاله یې زما نامه نه اخېسته نو ما ته پته نه ده څه تاسو قرآن ته سوچ وکئ الحمدلله رب العالمین دلته مسلمین نه دی پوهېږي الحمدلله رب المسلمین چې صرف د مسلمانانو رب دی دلته عالمین دی فقهاو د عالمین معنی لیکلې ده د عالم جمع ده او د الله نه ما سوا چې په مخ د ځمکه سم په نظر راځي نو دا عالم دی او رب د دوی ذمہواري اخیستې د دوی ته به رزق رسوي نو زما بنده دی او او یا اتیا کاله زما نامه نه اخیسته که نه او ما ورله رزق ورکو چې یو ټیم مې ستا میلمه کو تا د ډوډۍ نه اوچته ورشه شابه دا ډوډۍ ورله ویسه
ابراهیم علیہ السلام ډوډۍ اغستې ده او منډې منډې ډېر په تکلیفونو یې را پیدا کړ او ورته زاری و مینت وکړو. درد برے لہجے میں کہا، ډېر په دړمنه لهجه ورته وویل کنه، وی راشد الله بنده دا ډوډۍ وخوره. هغه ورته وی کھانا کھاؤں گا لیکن تیرے رب کا نام نہیں لوں گا. ډوډۍ خورم خو ستا د رب نامه ګوره نه اخلم، نه منم ستا رب. ورته په ژړا شو. ابراهیم علیہ السلام ورته په ژړا شو او هغه سړي ته وایي وی راشد الله بنده، وی د کم رب د نامې د اخیستلو نه چې ته انکار کې کنه، هغې رب راولېږلم چې ورشه زما بنده دی، ما ورسره وعده کړې ده چې تا ته به رزق در کومه، اب وږی هغه ته به ضرورت وي ورشه دا ډوډۍ پې وخوره. دی ورته وایي ښه، وایي زما باره کې داسې وویل او وایي زه ورته یاد یم او ته ورته یاد، وایي ما پیژني او تا پیژني، تا سره هم د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي، هغه رب دی. ام ورته په ژړا شو. وی بیا خو د ډوډۍ د خوړلو نه مخکې ما د دغې رب غلام کا، زه د دغې رب غلامي کول غواړم او مسلمان. رب خدا سے دی څومره د بے وفایۍ او سرکشۍ انتها ته موږ رسېدلي، هغه رب بیا موږ نه انکار نه کوي، لګیا دی منگ سر مینہ کئی لگیا دے. اے ہماری بے وفائی پر وہ اتنی وفا کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا. کمن سر دا تحجد جڑاگانے وے، کمن سر دا تحجد جڑاگانے وے، کمن سر دا تقوی معیار وے، من سر دا اعمال حسن وے. زمنگ زندگی، زمنگ خوشحالی، زمنگ معاشرتی زندگی، زمنگ گاور مشری کشری، اے زمنگ روزمرہ معمولات زمنگ دا پیغمبر محمد رسول اللہ دا سنت مطابق وے. تو کیا ہوتا اگر ہمارے پاس ابو بکر صدیق کی صداقت ہوتی، تو کیا ہوتا اگر ہمارے پاس حضرت عمر کی عدالت ہوتی، تو کیا ہوتا اگر ہمارے پاس حضرت عثمان کی سخاوت ہوتی، حضرت علی کی شجاعت ہوتی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دغد عشق و جنون انتہا من سروے کنا، تو کیا ہوتا. دل تو کیا چیز ہے ہم سینوں میں بھی اتر جاتے، تم چاہو تو صحیح چاہنے والوں کی طرح. اے زمارونو یو سوال دے یو زاری دخوا واپس شئی. اللہ د خپل بنده سره ډیره مینه کوي، د شپې راوچت شي وجاړئ خپل الله ته، دا خپلې خبرې هغه سره شیر کوي، هغه سره یې شریکې کوي، هغه ته خپل دکھ بیان کا، آدر باندې پردم اچي، استا ضرورت هم پوره کوي، رسوا کوي دیم نه. دا د دنیا خلق دی رسوا کوي، دوی چې در سره لږ غونډې احسان وکړو کنه، بیا یې خلکو ته وایي، بے خلقو تے وہی لگیا دے، رشتہ دارو تے وہی لگیا دے، ستا مرگرو تے وہی لگیا دے. تا رسوا کئی آغا رب دے نہ رسوا کئی. آغا دیر مہربان بادشاہ دے، صبح کا بولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بولا ہوا نہیں کہتے، بس تے ڈیرم خپکڑے دے. نور خپل اللہ مخپکوے، نور خپل اللہ مخپکوے. د مرگو د جون هیڅ پته نه لګي، هیڅ پته نه لګي. وجاړئ خپل الله ته د جوړاګانو طریقه زده کوي، هغه نه د غوښتلو طریقه زده کوي. د غیب د خزانو نه به دې په داسې انداز باندې امداد وکړي که نه
चिस्ता पर सोचो गुमान के बम नहीं, ए जन कदन बदरता आसान की स्ता पर सोच के बम नहीं, कबर बदरता आसान की रोज़े महशर मीज़ान पुलिस सरात बासान की ग्राना दखो मंग त ग्राना दकन नो रब तखो ग्राना न दकना ए रब बदे द रहमत पर सादर के राउन गाड़ी जन्नत त बदे दाखिल की ताल्लुक़ बजोड़ो अल्लाह सर कने इंशाअल्लाह। अल्लाह दे मंगो तासुता द अमल कोलो तौफीक़ रा नसीब दुआ की अल्लाह डेरो मरगरो द दुआगानो दरख्वास्त करे रोज़गारों के मसले दी माशी बहरान सर मखदी कोरों की परेशानी दी अल्लाह स्ता बंदिगान दी दरहम मुआमले वर सरो का या अल्लाह द हलाल रोज़गारों ने नसीब का और द चा रोज़गारों नश्ता दे अल्लाह बरकत वर लब के वाचवा औलाद की बरकत वाचवा वक़्त जान माल की बरकत वाचवा या अल्लाह ज़मंग दा जुमात और दा मदरसा हम दगा रंग पकाल अल्लाह व काल रसूल बांदे आबाद लरा सुमर माशुमान दिल त सबक वही तकरीबन 400 450 माशुमान या अल्लाह द्वीना उलमा बा अमल जोड़ द्वीना कारियान हाफिजान बा अमल जोड़ अल्लाह दखपल वालिदैन ताबेदार अल्लाह ज़मंग पदे मुआशरा बांदे पदे बोर्ड बाज़ार पदे ताजाबाद पदे पेखावर खार बांधे पदे खैबर पुख्तनख्वा बांधे पदे मुल्क पाकिस्तान बांधे सुम्र मुसलमानान मुल्कों दे अफ़गानिस्तान दे आगा फ़लस्तीन व गज़्ज़ा दा या अल्लाह द रहम मुआमले वर सरो का द जालिम द जुल्म ने पखबल हिफ्ज़ अमान के उसाता द कुम खल्को चिदा साजिश ते ची मुसलमानान दे पखबल मंस के अख्तशी द्वी दे बेतफाक़शी और द मुसलमानानु विनी तो यवल गाड़ी या अल्लाह पखबल ज़ाने अख्तका या अल्लाह पखबल ज़ाने अख्तका दा ज़ोरवर दी ज़के बल तफ़िकर दे ची पज़ान अख्तशी अल्लाह दा मज़लूम मुसलमान बत इखलास शी रबा द टोलो मदारिस हामियो मददगार शा द टोरो उलमाओ हामियो मददगार शा या अल्लाह द टोलो मुसलमानानो मददगार शा द टोलो मुसलमानानो द दी लुरियानो द दी खोरगानो द इज्जत मुहाफिज शा अल्लाह द द्वीप सर बांधे द हया द इज्जत सादर वाचावा द नंग व गैरत जिंदगी नसीब का द ख़त्म नबुवत द दिफा द पारा मंग टोल कबूल का ज़मंग वक़्त जान माल कबूल का या अल्लाह ज़मंग न रज़ा शे औदा से रज़ा शे ची बयान नाराज़ मुशे द चा कोरोनों की मरीज़ान दी अस्पतालों की दी तकलीफ़ के मुब्तला दी रबा शिफा कामिल नसीब का सुमर मुसलमानान वफ़ात शवी दी अल्लाह मग़फ़िरत नसीब का रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।